ضرور ایجنسی ده پاره کې ناسم یو سیټ راغی یو دوه ملګری وسره ناسو صد افسوس سره دا خبره کوم تاسو ما ته وی مولوی صاحب وی ابلش به مونږ په اسلام آباد کې بولوسي ونیو تا ته پته شته مې نه وی دا پلانې را سره مو دی را سره مو وکسان وی مونږ ته وی څه کوي چې تاسو په دې ځای کې ګرځئ وی مونږ ورته چې مونږ خو واکو وی دا خو نوګو ایریا ده دلته ولې ګرځئ وی ما خو دې ځان خلاصاو وی ما ورته چې زه خو غیر مسلم یم او ما غیر مسلم سیټو وی هغه دوه افسرانو انټيليجنس والے تاسو مسلمانان یې جی او مسلمانانو شابه د الله سورتونو وای پرېدم لس سورتونو موږ نه کم راځي غټ ډاکټر صاحب دی جی غټ بورډ لګولې دی ډیګري دا سره قران مې زده بابا زما سره یو غټ صوبې ډایرکټر د ټولو صوبې د کالجونو مشر په حج کې زما ملګری دا ټیمو منځ شو د مازیګر اعلان شو صلات کسوف دی د ایمانیت تړو چې جنازه ده په پای کې تلاوت شروع و تلاوت ګورم د شي چې خدای مازیګر ما خام مزغله د موږ وځ د مازیګر وکړو دای ما ته په خپل افس کې نه د مفتی بن غفور صاحب روبرو د دوه کسانو گواهانو روبرو دای ما ته خپل داستان ویلې دی ز 20 ګریډ افسر ما مال هغه وخت افسوس راغی چې ما کله جنازه وکړه د مونږ کو ما ملګری دی دا سې چلو چې دا مونږ کو ما ته وړوندې کو ته نه ګوري نور تندن نیولې او تاسو زده کړی نه دي او چې اعلان وکړو نو چې مال عربي نه راځي مال قران نه راځي نو بیا په ځای د جنازې په ځای د بل مونږ کومه د بل مونږ په ځای د جنازې دا زده کوي نو وی چې کله هغوی نه نه ورتلل نه دې سیټ ماته د وی روبرو وي بیا ما ورته وی کو زه درته ووایم ما به پرېږدي چې او وی لس واړه صورتونه مې ورته پر صد افسوس پکار دی داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې مې پردی بوجې ته شا ولګي غټې ټیکرې دي کړي دي په بابا په مونږ نه پوهېږي او چې دا تیمم وخی ځان ته خاورې چانګي وی استنجا کومه سینجا ورته وایي استنجا ولم نه ورځي داسې دا ډیګرې مه کوئ لږ دینو مې زده کوئ